شهید ریحانزی په شهادت په درېیمه ورځ باندې ما ورته اول ځل ویلي چې انشاءالله که تاسو کوم یو الیکشن ته تاسو ودرېږئ او کوم یو زه د سټارټ کې ورته ویلي چې زه به تاسو ته څه شی دستبردار کېږم. الحمدلله هغه وعده مې دې سره پوره کړه. دویمه مسله دا ده چې کوم د باجوړو مونږ چې کوم دغه کلی او د الیکشن ما کوم کلی او زما داسې الیکشن نه دی چې ګنې زه یو آزاد کینډیډیټ یم او زما یو 2-300 وډي زما الحمدلله کنفرم چې کوم وشو هغه 5,000 دی دا ماته پته وه د کمپین نه علاوه الحمدلله. درېیمه خبره دا ده که ماته چېرته هم څه دغه شوی ما ته کسانو ویلي چې زموږ سره ما چې ضمیر د انسان یو ضمیر ما خپل ضمیر خرڅ نه کړو په یو څو روپو باندې الحمدلله په دې باندې زه خوشحاله یم چې ما د مبارک زیب سره بغیر د لالچه د ده سره ما ده ته زه دستبرداره شوم او دا زما زړه ته په دې باندې سکون میلاو شو. درېیمه خبره دا ده چې کوم ما په دې خواره کمزور وخت کې غریبۍ کې ما چې کوم دی 20-25 لک روپۍ په دې الیکشن په کمپینونو خرچه وکړه د هغې باوجود هم زه مبارک زیب صاحب ته وایم چې انشاءالله الحمدلله د اوس نه درته زما نغد یو بلې لاندې د 5 لک روپو چې دا همداسې زه واده کوم چې دا 5 لک روپۍ زما طرفه تا ته نغدې در کوم په دې باندې ته مو مزید نور کمپین وچلاوه. او بله د ریحانزیب شهید خو مونږ خبره وکړو نو زه صرف دا وایم چې لکه د هغه سره یو ظلم وشو یو جبر ورسره وشو څومره چې زما د باجوړ وینه دي نو هغې ټولو سترګې یینې هغو ته پته ده چې یاره د دې سره ظلم وشو دغه په نسبت باندې موږ ده ته راکېناستو د ده سره موږ ټولو اتحاد وکړو. نور هم زما کوم کینډیډیټ دی هغو ته زه وایم چې جیت خو د ده کنفرم دی الحمدلله دا ما ته پته ده چې هغو ته دا زه صرف د دې ستاسو د میډیا د لارې نه وایم چې تاسو دستبردار شئ او دې مظلوم سره تاسو مرسته وکړئ چې په بار علاقو کې تاسو خلک وپېژنئ چې واقعي د باجوړ داسې غیور خلک دی چې هغو سره څوک ظلم وکړي هغه د هغه ظلم بدله په اوښ سره هم د هغو نه اخیستلی شي. دا ورته زما اپیل دی. او بله که کوم زه درته وایم که کوم الیکشن ورسره روان دی که په دې کې څوک دا سوچ کوي چې یاره موږ داندې وکړو یا به موږ د چا سره نو دا دې ومه دا دې واوري په کلاو غوږونو که د چا اس نشاني که د چا خر نشاني که د چا تله نشاني خو زمونږ سره چې څوک داندې وکړي دا ورته زمونږ د طرفه دغه دی چې ګوره خپل بچي هم یتیمان نه کوي نه زمونږ بچي یتیمان کوي. وجه څه ده چې هر سړی چې کوم دی دا په زور او په زبردستۍ باندې دا هغه خبرې نشته د دې سره نوجوانان ولاړ دي د دې سره د باجوړ غیور عوام ولاړ دي. نو انشاءالله دا موږ ځان نه پرېږدو. ما چې څنګه جرأت وکړو ما کوم کمپینونه وکړو لاس پین دی خو په دې باوجود ما د ده سره ځان شامل کړو چې زه وروره تا ته کېنم او چې څه قسم مرسته وي هغه زه درسره ټوله کومه او تاسو هم دا اپیل دی چې ټولو سره د سره مرسته وکړئ. دا مظلوم دی د سره ظلم شوی دی. الله د قرآن یې دی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو د ظلم په مقابل کې چې کوم دی د مظلوم مرسته وکړئ د ظالم سره چې کوم دی د ده مرسته مه کوئ. دا د مسلمان یو غټه نشاني ده. زما دغه یو 3 پوینټ او د 3 خبرې دي زه دلته دستبردار شوم او انشاءالله د ده زه پوره مرسته او پوره کمپین په دې پي کې بایس کې چې څومره هم کمپین دی د دې ذمواري زه اخلم. زما سره به د نوجوانان انشاءالله دا به موږ وباسو.